بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو. امید لرم چې تاسو به دا پیچ کتلی چې دا د دې موجوده جنریشن هغه حرکات دي چې کوم دا دې دور کې چې دا کوي نو هغه بالکل ما سره الفاظ نشته چې دا تاسو ته بیان کړم چې دلته کې موږ لګیا یو، زموږ ملګري لګیا دي او پیچونه خلک د ټوله سیمه کې چې کوم دی د ورلډ په سطحه خلک لګیا دي، پیچونه آبادوي، ګراونډونه آبادوي د دې جنریشن دپاره چې راشي دا جنریشن او خو سرګرمو کې پیسې والي. او اوس هم چې کوم دی زمونږ په حلاکو زمونږ په معاشره کې داسې قسمه کردارونه ژوندي دي چې هغه د خپل بچي او د خپل ملګري او د خپل رونه د سپورټس او هغه سرګرمو ته نه پرېږدي چې کومې د موجوده وخت کې پکار دي. نو دا چې چا هم کړي دي دا زمونږ نه دی، زمونږ ملګرو کې دی، زمونږ په رونو کې به زمونږ په رشته دارانو کې به، نو دا بالکل نو پکار. دا درېیم ځل دی چې دا پیچ زمونږ خلک ښه او بس دا یو ته هدایت وکړي چې دا هر څوک دي پوه کړي. اوس موږ باندې تقریبا سیمټ والا به یو شپږ 2000 روپۍ لا پاتې دي باندې او بس نو خو څه نه وایو، خو بس ختمونه ورپسې کوو او الله دې والا نیک هدایت ورکړي چې هر څوک دي الله دې والا درېیم ځل دی او دا پیچ زمونږ بار بار روانېږي. بس من خو نور څه نشو ویلی، خو بس الله دې والا چې موږ نیک هدایت ورکړي، الله تعالی دې ورته نیک هدایت وکړي. دا نه ده چې څومره هم دې دا زمونږ ملګري کیل کود کوي نو اندازه ولګوئ چې دای په ډه باندې څه تېر شوي او دای د ړه نه به کومه ها د دی دپاره وتي او چې کوم ملګري دی کې ایثاري نه برپور دا وایي چې نه موږ به باقاعده دی پسې ختمونه کوو، دی سره دا قسمه نو دا درېیم ځل دی چې دی دا پیچ دا راشي هغه ملګري زمونږ ملګري دی بل څوک نه دي، خو هغه یې له نه دي په کار. موږ ورته ریکویسټ کوو، زاري ورته کوو چې یاره داسې مطلب زه خپله سپورټس کې حصه نشم اخیستی، زما یو ورور به لګیایي، زما ملګری به لګیایي، زما بل یو کولیګ به لګیایي. دا زما لپاره د فخر خبره چې زما ملګري ټول لګیایي په خو سرګرمو کې، زه به پرې فخر کوم. نو چې دا هر څوک هم کوي نو مهرباني وکړئ چې داسې قسمه بالکل آینده لپاره داسې قسمه ونه کوئ. ډېره مننه.